7 سپتمبر چې دا د ختم نبوت ورځ دا د هغې په طور باندې مناوږي او په دغه ورځ باندې 1974 7 سپتمبر باندې زمونږ او د ستاسو مشران علما حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جناب علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ چې په دغه بل او په قرارداد کې پیشو او د شپې او د ورځې د هغوی محنت او کاوش هغوی سره چې کوم نور مکاتب فکر علماو زه د هغوی تحسین کړم ځکه عقیده ختم نبوت دا د ټولو د مسلمانانو یو مسلم او اتفاقی عقیده ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه بعد په یو صورت کې د بل نبی راتګ نشته دی دوی شوا روز دا محنت وکړه او الحمدلله په آئین پاکستان کې هم دا خبره درج ده چې قادیانی دوی د حضور مبارک په ختم نبوت باندې ډاکا اچولې ده ډاکا چون کې خلق وی شرعي قرآنی آئینی دغه ټولو مطابق دا غیر مسلم اقلیت مرتد دی او کافر دی دا زموږ ایمان دی او دوی دا ناپاک چې کوم عزایم دی ارادی دی چې دوی په یو غلط طرف باندې اولیاړ دی اسلام نه خارج دی او بیام دا خپل کار اور تخخ کاری دا غیر پارا جد و جہدم کا مالم خرچ کئی وقتم لگئی کوششم کا چانا یرگیم نا لگیا دی او بیو غلط طرف باندې روان دی اسلام نا خارج دی کافر دی مرتد دی نمونگ الحمدللہ بجانب حقیو او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د اخیری نبی دا نبوت قائل یو او د دې قائل یو چې د دې نه بعد نبی نشتا نو الحمدلله په مونږ کې د دوی د پلارانو نم ډېر غیرت او جرأت ته پر رسول الله باندې دوی چې هر قسم ناپاک عزایم دی باغې کې اختوی الحمدلله مونږه حوصله پست کولای نشي مونږ زړه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک محبت استای نشي او کو دوی ته پته ولګي دا چې دوی سره مونږ څومره نفرت ته او څومره مونږ دوی بدی شي او په کافرانو کې بدترین کافر په ارتداد کې بدترین مرتد دویم کافر او هغه دوی مشر چکم دی هغه هم کافر او منحوس کو دوی خبر شي چې دوی سره موږ څومره نفرت دی نو دوی ته بیا د خپل د بغض اندازه ولګي چې دغه خلکو د رسول کریم قال صلوات و سلام د وجنا مونږ څومره بدی شو مونږه د 1835 نوخلا چې غلام احمد مرزا قادیانی کافر خنزیر مرتد کله دا داوا وکړه پیدا شو په دې سن کې پیدا دی 1835 یو بدبخت کال زور دیامه اگر چې بدفعلی نشته چې دا منحوس په کال باندې پیدا دی او بیا په 1908 کې جهنم رسید شوی دی مردار شوی دی په باتروم کې په غټو باولو باندې په غټو باولو کې اور لیت پیت مردار شوی دی 26 مئی 1908 کې 73 سال د ارتداد او د کفر او د ګستاخی هغه منحوس ژوند او زندگی دلته تیر کړی دا کافر مرتد جهنمی دا غفالور جهنميان کافران مرتد دا ایمان او محبت د زمونږ د زړونو نه دوی پلاران هم نشي استعداد لري دی پاره مونږه مشرانو خواري کړی دی او دی پاره به ان شاء الله زمونږه د ژوندۍ صرف کړي زمونږ د ځوانۍ بم صرف کړي سعادت مندې خبره دا چې رب یې د رسول الله په ختم نبوت باندې زمونږ د هر څه قبول کا